والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: لقد من الله إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بشوق باندې پدې بابرکت او رز باندې درود پاک شریف وای. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوبي ويا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارک ورځ د جمعې او په مبارک ورځ د بار ربیع الاول شریف باندې زموږ ستاسو د یو اهم فریضې ادایګۍ دپاره د حاضري، دا لیدل، دا اورېدل، دا ویل په خپل عظیم بارگاه کې قبول، مقبول او منظور فرمای. او رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال د دغه مبارک و شب و روز چې څومره فیوزات دي، تجلیات دي، رحمتونه او انوارات دي، الله کریم دې موږ ستاسو په دنیا کې او په قبر کې او په آخرت کې نصیب فرمایي. حاضرینو، تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان د اعلان مطابق نن د بار ربیع الاول شریف ورځ ده او بار ربیع الاول شریف ورځ که څوک یادوي او دغې ورځې ته د احترام، د عقیدت، د محبت، د مودت په نظر باندې ګوري، هغې صرف وجه همدغه یوه ده چې دغې میاشتې په 12 باندې سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله و اصحابه وسلم ولادت با سعادت شویو. په دې ورځ باندې فخر کل کائنات، فخر کل موجودات، د هسته او د کل انبیاء کرامو د امام او د مقتدا ولادت با سعادت شویو. هر یو زړه کې ایمان لرونکی دغې ورځې ته د عقیدت په نظر باندې ګوري. چا چې په زړه کې د ایمان شمع او د ایمان ډیوه بله ده، دغې ورځې ته په درناوي سره ګوري. او همغه درناوي وجه هم دا ده چې د حضور مبارک ولادت با سعادت د دغې ورځې په سبا کې شوی و چې کله سیرت محمدیه لیکي چې د ورځو او د شپو چې کله دا علم رالو او دا ادراک ورته وشو چې داسې یو نبی پیدا کیدونکی دی چې دا ورځې هم د هغه د مخ د وجې نه دي، دا شپې هم د هغه د ولادت با سعادت په خاطر باندې وجود ورته ملاو دی.
دا کل کائنات و وجود د حضور مبارک د ولادت با سعادت او د وجود مسعود د وجه نه دی چې کله شپو او ورځو ته دا اندازه ولګېده چې دا دومره لوی مقام او لوی هستی ده او دغه هستی به پیدا کیږي لا خو به د ورځې پیدا کیږي او دا هستی لا به د شپې پیدا کیږي که د ورځې پیدا شو ورځ د قدرونو او د عزتونو به خاوند شي او که د شپې پیدا شو دا هستی په توفیل باندې به دغه شپې ته درناوی ملاویږي د اصح قول مطابق او د جمهور قول مطابق رب ذوالجلال حضور مبارک د 12 ربیع الاول په سحر کې پیدا کو بچ شپه په ختمېدو شوه او ورځ په راتلو باندې شوه رب العزال حضور مبارک ولادت با سعادت په عمدې وخت کې وکړو ځکه چې شپې دا خواست کړی رب ته چې ربه دا ما کې شپې پیدا کې چې زه د بزرګۍ خاوند شم ورځ هم سوال کړی چې ربه نه دغه هستی د ورځې پیدا کې چې دا ورځ خلق نمانځي او دغې ورځې ته بلندي او مقام ورته میلاو شي شپه هم په خواستونو وه ورځم په خواستونو وه رب ذوالجلال محبوب کریم د شپې ختمېدو او د ورځې په ابتدا کې د حضور پیدا شو فرمایلو چې د محبوب ولادت په خاطر باندې شپې تم فضیلت میلاو شي د حضور د ولادت په خاطر باندې ورځې تم فیض او برکت میلاو شي ځکه علماء کرامو دا په دلایلو باندې ثابته کړې ده چې شب قدر شپه کې قرآن کریم نازل دی شب قدر شپه د فرشتې د نزول د وجې نه برکتي ده نو چې کومه شپه کې فرشتې راغلې برکتي شوه هغې شپې به څه مقام وي چې د کل کائنات په کومه شپه باندې پیدا شوی دی ځکه علماو دغه شپې ته ډېر درانه وکتل چې دغه شپه د حضور مبارک د ولادت شپه ده او دغې ورځې ته چې کومه نن ورځ ده دغې تم علماو ډېر درانه وکتل او دې له هم زیات اهمیت ورکو چې دا د نورو ورځو په شان د ورځ نه ده ولې د نورو ورځو په شان د ورځ نه ده ځکه چې کوم ماشوم په دې شپه پیدا شوی دا د نورو ماشومانو په شان دی نه دی که ولادت یو ګورې د نورو ماشومانو د ولادت په شان دی ولادت نه دی که د دوی مبارکو د ابتدا آغاز د حمل وګورې او د مور په خېټه باندې راتللو ګورې د نورو ماشومانو په شان دی د خېټه کې د راتلو طریقې کار نه دی که چېرې د حضور مبارک د اولنۍ ورځې د حمل نه واخله تر ولادت د شپې پورې او د ولادت د ورځې نه واخله تر نبوت د سبا پورې او د نبوت د سبا نه واخله د حضور د وفات پورې هر یوه ګړۍ هر یو لحظه هر یو ادا دا یې د عامو انسانانو نه بدله وه ځکه بدله وه چې هغه امام الانبیا دی مونږ یې مقتدیان یو مونږ یې امتیان یو مونږ یې غلامان یو او هغه زمونږ آقا دی آقا په هر څیز کې فرق دی د دې وجې نه دا شپه هم عامه شپه نه ده او دا ورځ هم عامه ورځ نه ده د چا په سوچ د چا په فکر به دغې ورځې او د شپې اهمیت دومره نه وي او کوي مختلف قسمه نکته چینی پکې کوي خو یاد ساتئ مونږ فخر دی په دې باندې په دغه شپه باندې مونږ ناز کوو په دغې ورځ باندې مونږ ناز کوو او تر دې پورې چې علماو دا خبره هم لیکلې ده چې لکه څنګه شپې او ورځې بارگاه لم یزل کې دعاګانې کولې چې دغه ماشوم په ما کې پیدا کا دارنګې علما لیکي الدر المنظم د حضور مبارک په ولادت باندې نن نه تقریبا 1100 کاله مخکې دا کتاب لیکلی شوی دی په هغې کې علما لیکي چې کله حضور مبارک نه و پیدا هر شي یو خپل انسان دی هغه د خپل علم په بنیاد باندې څه د نعمتونو اظهار کوي چې زه فضیلت والا یم دارنګې چې اسمان هم ځمکې ته مخاطب شو او ځمکې ته ویل چې ځمکې زه خو اسمان یم د ستانه د فضیلت والا یم چې ځکه د فضیلت والا یم چې په ما کې فرشتې اوسیږي
زکا فضیلت والایم چې په ما کې جبریل اوسیږي زکا دا فضیلت والایم چې په ما کې بیت المعمور موجود دی زکا دا فضیلت والایم چې نور د اسمان په تندي کې پروت دی زکا دا فضیلت والایم چې دا نورم د اسمان په سینه کې پروت دی غرض دا چې هر کله به چې د اسمان او د ځمکې خپل منځ کې مکالمه راغله خپل منځ کې خبرې اترې راغلې اسمان به هر کله دا ویل چې زه د فضیلت والا یم چې کله چې سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه و آله وسلم د 12 ربیع الاول په سبا باندې پیدا شو او چې کله د حضور مبارک ولادت با سعادت شو ځمکه اسمان ته आवाज کوي چې اسمان باس چې څومره وخته پورې تا ویل چې زه د فضیلت والا یم ما د ستا خبره منلې وه ته د فضیلتونو والا وې ته د کرامتونو والا وې خو ای اسمان نن نه بعد که چېرې فضیلت ملاو دی اسمانه تا ته نه دی ملاو نن نه بعد به ما ته فضیلت ملاویږي ځکه چې په ځمکه باندې ولادت ته مصطفی وشو ځکه چې په دغې ځمکه باندې د حضور مبارک ولادت وشو او ځمکه اسمان ته وایي چې د حضور په شان یو دلیل راوړه که تا سره داسې فضیلت والا شی وي چې د حضور مبارک په مثل باندې وي نو اسمان ووایه تا سره د حضور نه د فضیلت والا څه شی شته او که نشته او بیا ورته ځمکه وایي چې په دې ځمکه باندې د حضور ولادت وشو په دغې ځمکه باندې به د حضور نبوت اعلان کوي په ځمکه باندې به حضور د پیغمبرۍ دعوت چلی او بیا ځمکه ورته وایي چې دا کم عرش تا د پاسه ځلیږي دا ځمکه اسمان ته وایي چې دا کم عرش د تا د پاسه ځلیږي د عرشم د نور د مصطفی نه پیدا دی ای اسمانه نور د فضیلت ورځې چې دي د الله پاک ما ته نصیب کړي دوستانو چې کله ځمکې ته ناز شو ځمکې ته فخر شو ځمکې فخر او ناز او افتخار وکړو رب ذوالجلال ځمکې ته مخاطب شو ځمکې ته رب ذوالجلال څه فرمایي وړاندې د دې نه چې د خدای پاک هغه پیغام چې ځمکې ته الله پاک څه وفرمایل د دې نه وړاندې یو مسله درته بیانوم بیا به د دغې مسلې په ذوق باندې پوه شئ یاد ساتئ 1,24,000 کم و بیش پیغمبرانو چې په ځمکه باندې وخت تیر کړی دی هغوی د عبادت دپاره خاص خاص ځایونه وو صرف په هغه معابدو کې او عبادتګاهونو کې به عبادت کېدو عبادتګاه نه علاوه بل ځای کې به په ځمکې په سر عبادت نه کېدو ځکه چې نوره ځمکه پاکه نه وه صرف د عبادت دپاره پاک ځای دا به عبادتګاه وه عبادتګاه نه علاوه به بل ځای کې چا په ځمکه باندې عبادت نشو کولی ځکه چې ځمکه پاکه نه وه او دا م یاد ساتئ چې ځمکه د دې د وجې نه هم نه وه پاکه چې مخکې امتونو کې تیمم نه و اودس خو تیمم نه و او تیمم وایي څه ته په ځمکې باندې 2 دربه ورکه یو درب باندې مخ مسه کا بل درب ورکه لاسونه مسه کا او په ابتدا کې نیت وکړه دا تیمم دی په ځمکه د ځمکې خاصیت دا دی چې ځمکه کې خړوالی پروت دی په ځمکه کې خیرنوالی پروت دی ځمکه پاکه نه وه یاد ساتئ نه په ځمکه عبادت جایز و نه په ځمکه تیمم جایز و خو چې کله ځمکې اسمان ته وویل چې اسمانه نن نه بعد ته د فضیلت والا نه فضیلت والا ځمکه ده ځکه په ځمکه د میلاد د مصطفی وشو چې کله د ځمکې د حضور باندې ناز وکړو ځمکې حضور مبارک باندې فخر وکړو رب ځمکې ته فرمایي چې زما په حبیب د ناز وکړو زما په حبیب د فخر وکړو ای ځمکې ته م واوره ټوله ځمکه قیامت ورځې پورې پاکه شوه که څوک جومات کې مونځ کوي هم قبول دی که څوک په ګراونډ کې مونځ کوي هم قبول دی که څوک سړک د پاسه مونځ کوي هم قبول دی او ای بندگانو د خدا ځمکې خاصیت دا دی
چې ځمکه خیرنول کوي خو که حضور مبارک امتیان په ځمکه باندې تیمم کول غواړي تیمم به هم کېږي ځکه چې ځمکه پاکه ده او پاکه د دې د وجې نه شوه چې ځمکې فخر وکړو په اسمان باندې او فخر یې په چا باندې وکړو په میلاد د مصطفی باندې وکړو دا ځمکه مخکې خیره نه وه دا ځمکه مخکې پاکه نه وه دا ځمکې په سر باندې مونځ کول جایز نه و ځمکې په سر باندې عبادت کول جایز نه و خو دا هله پاکه شوه چې کله ځمکې په حضور باندې ناز وکړو حضور مبارک باندې فخر وکړو هغه نه بعد دا ځمکه پاکه شوه ځکه حضور مبارک فرمایي چې جعلت لی الارض حضور مبارک فرمایي چې دا ځمکه د مال امت دپاره پاکه کړې شوه که څوک په عبادت کې هم جایز دی که څوک په تیمم هم جایز دی او دا کله پاکه شوه چې کله ځمکې د حضور په ذات باندې ناز وکړو مونږه ربیع الاول ولې مناوو مونږه ناز دی په حضور باندې مونږه فخر دی په حضور باندې که ځمکې ته دا اعزاز ملاو شو چې پلیته ځمکه ناپاکه ځمکه پاکه شوه د عبادت لایقه وګرځېده حضور باندې ناز کړی دی مونږه که حضور مبارک نن ورځ باندې مونږه میلادونه کوو تاسو کورونو کې چېرته صدقه کړې وي د حضور مبارک په ذات باندې درود پاک ویلی وي شپې م درود پاک ویلی وي چېرته په زړه کې م دا راغلی وي چې دا بابرکتي ورځ ځکه ده چې حضور مبارک په پیدا شوی یا ساتئ د رب په محبوب باندې ناز کول دا څه عام کار نه دی چان چې په ناز کړی دی هغه نیازبین ګرځېدلی چام چې په فخر کړی هغې باندې فخر کړی شوی دی ځکه چې د حضور مبارک په ذات باندې ناز کول فخر کول هغې سره نسبت پیدا کول د هغې سره تعلق پیدا کول دا په حقیقت کې د انسان خپل معیار اوچتول غواړي خپل مقام اوچتول غواړي او یو عجیبه خبرې طرف ته د ستاسو ذهن ګامزن کول غواړم حضور مبارک زمانہ کې په سونو باندې د حضور ناتخوانانو د حضور په زمانہ کې هغې ناتخوانانو کې او شاعرانو کې یو شاعرو کعب بن زهیر رضی اللہ تعالی عنہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ گن شمیر یو ورځ حضور مبارک کعب بن زهیر ناتخوانی کولا څه کولا ناتخوانی کولا حضور مبارک ډیر زیات خوشاله شو او د خوشاله انداز داو چې حضور مبارک کعب بن زهیر ته په تحفه کې خپل صادر مبارک ورکړو صادر مبارک ورکړو دا خلک میلادونو کې ناتخوانانو له پیسې ورکوي خرچې ولا ورکوي د حضور مبارک یاد د انسان احساسات او جذبات را اوچت شي حضور مبارک ولا چې کله صادر ورکو هغه صادر کعب بن زهیر ځان سره په ژوند کې ټول عمر وساتلو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ یو ورځ کعب بن زهیر ته وویل چې اے کعب اسې خوښه نه ده چې د حضور چې کوم صادر درکړی دی دا صادر ما باندې خرڅ کا چې په څو به واخلې چې په 20,000 درهم باندې داسې وایي چې په 20 کروڑه روپۍ باندې او د صادر قیمت په بازار کې 20 روپۍ و خو لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب بن زہیر ته فرمائی چې مالے په 20,000 درهم باندې راکا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمائی چې نه بدلته یو سوال دی په دغه سوال باندې ذهن کولاو کوي
په 20 روپے او په 20 کروڑ روپے باندې دا صادر په مارکیٹ کې ملاوي کی په 20 روپے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ په 20 کروڑ باندې اخلی سوال دلتا دارے چې اے حضور والا اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ په 20 کروڑ په 20,000 درہم باندې د غون صادرو کاروبار کیږي په عربو کې چرته یو صادر چرته غون ډک بازار د صادرونو په 2 روپو کیږي ولی اخلی صادر اخلی نو بازار کې ولی نه اخلی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغام ورکئی چې زه صادر نه اخلم که صادر ما پکارو بازار کې ما په 20 روپے اغستو خدا زیات قیمت چې د صادر اخلم دا زکه اخلم چې دا عام صادر نه دی دا صادر د مصطفی علیہ السلام مبارک دی دغه صادر ویلیو ولې زیات شوا دغه صادر قیمت ولې زیات شو دغه صادر مقام او رتبه ولې زیات شوا صرف اور صرف وجه داوا چې دا نسبت د در مصطفی لري خو کعب بن زهیر اسی ما او تاسو سره چې داسي معاملوي شاید چې دومره پیسو ته ټینګ شو خو کعب بن زهیر رضی الله تعالی عنہ هغه باوجود هم په 20,000 دینار باندې ورنکو وی فرمایل دا زه نه خرڅوم دا د خرڅېدو لایق دی د دغه واړو قیمت شته نه چې کله کعب بن زهیر وفات شو صادر بچو ته پاتې شو او قدرتی کار دی چې پلار په شان دی بچی بیا غسی نه وي حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بچو ته یو فرمایل چې پلار خو په 20 باندې نو را کړی 20,000 درهم باندې نو را کړی تاسو له 40 درکم خورای کوي هغه شاید چې پیسو ته ضرورت هو هغه صادر ولا 30,000 یعنی 30 کروڑ روپے باندې ورکړو او امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه صادر مبارک 30 کروڑ روپے باندې واغستو امداز عرض کول غواړم چې کچره د میلاد مصطفی علیه الصلاۃ والسلام شپڅو ګمانځي د حضور مبارک د ولادت ورځو ګمانځي یا په دغه غونډه میاش کې کور په کور جمعات په جمعات بیٹک پہ بیٹک پینڈال پہ پینڈال او زی پہ زی باندې جلسے و جلوسون دی دا دوی یو خرزم نشتا دوی وائی چی دا مونگ ویل یو قیمت اوچت شی زگا چی دا مونگ ناستی نسبت دا پا دا در مصطفیٰ سر جوڑ شی زمونگ با دا میلاد شریف نسبت دا حضور مبارک دا ذات سر جوڑ شی دا عام ناستا ندا دا عام ٹولگئی ندی دا عام خیرات نوی دا عام صدقه نوی بلکہ دا دے نسبت دا حضور مبارک سره پیدا شی او چه کم شی دا حضور مبارک سره ادنا نسبت پیدا شو دا غسیس تا خود بخود مقام ملاوی گی رتبہ ورطا ملاوی گی چرتا تا دا خپل بچو دا پارا کپڑا واخلی او چرتا دا جمعات تا پارا کپڑا دا غلاف واخلی چه دا بچی کپڑا او جامع چرته ګنده پراته وي چر اغستی نه دي خپل کړي نه دي خو کچره د جمعات غلاف د قران مجید غلاف در نه لاس نم پریوتو خلک راواخلی خلک پسترګو کی خلک خپل کی ولې څه چل دی کپڑا کې څه برکت دی کپڑا کې څه مقام دی نه دغه کپڑا کې غلاف کې برکت دې د وجه نه هغه چې قران سره نسبت پیدا شو او دغه شپه او د ورځې د صاحب قرآن سره نسبت ته د دغه مجالسو د در مصطفی سره نسبت ته او د کم کم سیز د حضور مبارک سره نسبت رالو
تاسو پر رب باندې یقین وکئ چې هغه په دنیا کې هم د ویلیو والا دی قبر کې به هم د رتبې والا وي او په آخرت کې به هم د مقام او د مرتبې والا به وي او څوک به ولې د حضور مبارک په یاد باندې د حضور مبارک په صفت باندې به څوک ولې داسې خفه کېږي دا طریقه خو د قریشو وه ډېره باریکه خبره رسکول غواړم اگر چې که 2-3 منټه زیات شول ستاسو په اجازې باندې نن د اخترونو نه د لوی اختر ورځ ده د اخترونه هم په دې ورځ په خاطر باندې مونږ ته میلاو دي خلک وایي دې ته د اختر ورځ مه وایې ته ورته مه وایه مونږ ورته د اخترونو د اختر ورځ وایو ځکه چې د اخترونه هم د دغې د اختر په ورځ باندې د اختر د ورځې نه رب ذوالجلال مونږ ته میلاو کړي دي خو چېرته شرعي اختر دی او چېرته لغوي په معنا د خوشحالۍ اختر دی دا د خوشحالو اختر دی محترم حاضرینو او نن خو 2 اخترې ځکه دي چې حضور مبارک جمعې ورځې ته هم د اختر ورځ ویلي دي چې دا جمعې ورځ هم د اختر ورځ ده حضور د میلاد ورځ هم د اختر ورځ ده نن د 2 اخترونو ورځ ده نن د خوشحالو ورځ ده په دې باندې ناز پکار د حاضرینو دې باندې شف شف نه دی پکار او نه په دې باندې دا تصور راوستل پکار دی چې دا په کم ځای کې راغلی وي کم کتاب لیکلی که یو کتاب هم نه دی لیکلی آیا مسلمان نه د حضور په میلاد باندې به ته خوشحالي کوې که ته به خفګان کوې موږ له خپل ایمان دا د ایمان تقاضا دا ده چې حضور مبارک یاد پکار دی قریشو کومه باریکه خبره رسکول غواړم قریشو میټینګ وکړو میټینګ یې دا وکړو چې موږ د محمد ټول وایي صلی الله علیه وعلى آله وسلم محمد پسې موږ بد رد وایو العیاذ بالله سپکې سپورې پسې وایو میټینګ سره دا وکړو ډېره باریکه خبره ده میټینګ یې دا وکړو چې کم محمد چې مونږ په سپکو یادو العیاذ بالله عجیبه کار دا دی چې په سپکو خو یې ځکه نشو یادولی چې کله م وایو چې محمد العیاذ بالله داسې 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 دی نو مونږ څوک وایو چې محمد داسې دی نو مونږ اول صفت کوو او بیا یې بدي بیانوو لاندې کسان وي چې کله م صفت کړی چې صفت خو یې ځکه کوو چې محمد وایي دیتا چې په هر زمانه کې په هر مکان او په زمان کې چې د چا تعریفونه کېږي هغې ته محمد وایي یو طرف ته وایو چې محمد داسې داسې یو طرف ته ورته محمد وایو د تعریفونو والا او وروسته یې بیا بدي بیانوو نو دا خو کېدی نشي څوک محمد وي هغه قابل تعریف وي قابل مذمت بنوي چې څه چل کول پکار دي د ابو لهب ښځه چې قرآن مجید کې تبت یدا ابي لهب د دې ښځې ام جمیل نامه وه دې ورته وي چې زه به ورته طریقه وښایم څه طریقه قریشو ته یې وویل چې داسې وکئ چې محمد ته نن نه بعد محمد مه وایئ بله نامه ولکې څه نامه ولکې هم وزن مزمم نامه ولکې او محمد قابل تعریف مزمم قابل مزمت نو محمد ته محمد مه وایئ او بد یې وایئ څه ورته وایو مزمم ورته وایئ او بد یې وایئ نو خبره به درست شي ټولو سره وي چې بلکل بس داسې ټیک ده خپلو مجلسونو کې به محمد په بدو نه یادولو مزمم به په بدو یادولو حضور مبارک ته صحابه کرامو عرض وکړو یا رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وعلى آله وسلم تاسو باندې خو کافرانو بله نامه یې دا مزمم درته وایي او هغې نه بعد درته بدرد وایي حضور مبارک ورته ارشاد فرمایل دوی به څه ویل بخاری حدیث دی یشتمون مزمما ویلعنون مزمما حضور فرمایل
یشتمون مزمما ویلعنون مزمما دوی بدم د مزمم بیانوي دوی لعنتم په مزمم باندې وایي وانا محمد زخم مزمم نیم زخم محمد مصطفی علیہ السلام یم کما یادی اول بل ما تعریف کوي بیا بدی بیانوي او که مزمم بیانوي نو مزمم خو زنیم زخم محمد یم که اول ما تعریف کوي بیا بدرد وایي نو زخم قابل تعریف یم او که مزمم په بدو یادی زخم مزمم نیم مزمم په بدو یادی اغه زنیم زخم مزمم نیم وانا محمد زخم محمد مصطفی علیہ السلام مبارک یم دا په هر زمانہ کې د حضور مبارک په ذات باندې د حضور مبارک په صفاتو باندې د حضور مبارک په کمالاتو باندې همیشه لپاره خلکو ګوتې اوچتې کړي څوک په خپله جامه کې څوک په پردی جامه کې خو یاد ساتئ زمونږ محبوب دی هغه هستی دا هغه هستی چې څوک هم بد بیانوي خدای پاک ولا نعمت داسې ښودې ده چې اول به تعریف بیانوي بیا به بد بیانوي الیاذ بالله ځکه حضور مبارک محمد دی او محمد وای الذی یحمد حمدا بعد حمد محمد هغه هسته ته ویل شي چې چا پی در پی صفتونه کېږي د چا په قدم په قدم تعریفونه کېږي په هر زمانه کې چې څوک په خوب باندې ستایل کېږي په هر مکان او په زمان کې چې د چا د شان نغمې بیانېږي په عرش او په فرش باندې چې په چا باندې فخر کېږي په کومې هسته باندې چې ناز کېږي هغې هسته ته جناب محمد رسول الله ویل کېږي صلی الله علیه وعلى آله وسلم او ځکه اختتام کې یو خبر عرض کم چې لکه څنګه ځمکې او اسمان ناز دی لکه څنګه د شب روز ناز دی او چې څنګه د ملائکو د جنس او د ان ناز دی مونږ امتیانو لم پکار دی چې مونږ په حضور باندې ناز وکړو حضور باندې څه وکړو ناز وکړو او ناز ولې وکړو ځکه چې یاد ساتئ مونږ ته حضور مبارک رب ذوالجلال تحفه راکړې څه راکړې ده او دا ډېره ښکلې جمله ده او په دې باندې خپلې خبرې ختمول غواړم فرمایي علما چې الانبیاء كلهم الى عطیة چې ټول پیغمبران خپل امتیانو ته عطیه ملاو شوې ده عطیه صدقه ملاو شوې ده ونبینا الى امت هدیة او حضور مبارک خپل امت ته صدقه نه عطیه نه تحفه ملاو شوې ده او بیا علما وایي چې عطیه چې پیغمبرانو په صورت کې امتیانو ته پیغمبران عطیه ملاو شوې ده حضور مبارک امت ته تحفه ملاو شوې ده په عطیه او په تحفه کې څه فرق دی فرمایي چې والعطیة للمحتاجین عطیه دې ته ویلی شي چې محتاجو خلکو له ورکي او هدیة للمحبوبین او تحفه محبوبانو ته ملاویږي گویا رب ذوالجلال محمد مصطفی علیہ السلام دا تحفه رالیږلې ده او تحفه محبوب ته الله ورکوي گویا الله خپل محبوب امت محبوبه ته ور نصیب کړو یاد ساتئ حاضرینو حضور مبارک گفت دی حضور مبارک تحفه ده حضور مبارک موږ دپاره فخر دی په دې بنیاد باندې چې کله دا شپې او ورځې راشي او د ربیع الاول شریف میاشت راشي په دې باندې الحمدلله موږ به هزارها د حضور مبارک محافل مناوو د حضور مبارک یاد او د ذکر اذکار مجالس وکړو او په 12 ربیع الاول په ورځ باندې به موږ د حضور په یاد باندې صدقې به ورکو حضور مبارک په یاد کې به درود شریف وایو نفل وکړو کنن چانا څه ندی کړی شوي د حضور د ولادت با سعادت په یاد کې جمعې مانځه پسې یو 2 رکعاته نفل وکړئ د حضور ایصال ثواب دپاره نن ورځ باندې یو 100 مرتبه
د حضور په ذات باندې درود شریف وایي خپل جیب کې مل 100 روپے دی فقیرانو له ورکې دا الله په نامه باندې د حضور د ایصال ثواب لپاره دا هم میلاد دی میلاد څه لوی جلسې ته نه وایي میلاد څه ته وایي چې زړه کې خوشاله شي چې نن حضور پیدا دی دا میلاد دی او اصل هر چا یو خپل وجدان وي خو ما یو خپل وجدان دا دی چې نن اسې وخاندې او اسې په خندا شي او څوک درته وایي چې ولې خوشحاله یې ولې خاندې ته ورته وایي چې نن حبیب پیدا دی زه وایم چې دا خندا هم میلاد مصطفی دی د حضور مبارک په یاد کې دا یو پیغام دی کافرانو ته عیسایانو ته یهودیانو ته بت پرستو ته هندوانو ته دا پیغام دی 12 ربیع الاول په ورځ باندې چې الحمدلله نن نه 1445 کاله مخکې او یا 80 کاله مخکې حضور مبارک مخکې پیدا دی 1.5 کاله مخکې پیدا دی خو امت کافرانو ته دا وایي پیدا به 1.5 کاله مخکې امتیان نن هم خوشحاله دي امتیان نن هم خوشحالي کوي او دا د عشق د محبت او د ایمان تقاضا ده چې حضور مبارک یاد کوئ حضور مبارک ذکر کوئ دې پسې مه ګرځئ چې چا لیکلي هېچا هم نه دي لیکلي او څه ښکلې خبره چا کړې ده چې که څوک درته ووایي چې دا میلاد چېرته لیکلی شوی چې ته ورته ووایه چې دا د خوش نصیبو په قسمت کې لیکلی شوی دی دا الحمدلله د خوش قسمتو او د عاشقانو په قسمت کې لیکلی شوی دی چې د حضور مبارک یاد وکړئ یو دلیل دم نه بیا مونږ حضور یادو یې بیا مو حضور ولادت مناو په دې باندې مونږ فخر دی او زه درته په دې جزم سره وایم په یقین سره وایم چې څوک حضور مبارک میلاد مناوي که نور انعامات درته میلاو شي او که نه په جزم سره دلایلو سره بیانوم چې څوک میلاد مناوي مرګ نه مخکې به د حضور مبارک په خوب کې ورته ضرور دیدار میلاویږي دا یو لوی انعام دی او په جسم سره په دلایلو سره ویلی شم الله کریم خالق کائنات زموږ استاسو د محبوب کریم سره مینه محبت پیدا کی د حضور مبارک د در سره زموږ نسبت پیدا کی او د حضور په تعلیماتو باندې د الله کریم موږ له عمل کولو توفیق نصیب فرمایي په شوق باندې درود شریف ووایو اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم